هغه حجاج ابن یوسف لا یو پیر یهود رالل یهود حجاج ابن یوسف ته دروازه وټکوله ورته بهر تر اوسه کله چې حجاج بهر تر وته ورته پرې خبره باندې منګه پوکا تاسو چې منبر باندې کېنئ مسلمانان دوکه کې غورځوئ تاسو وايي قرآن محفوظ کتاب زمونږه د یهودیت کتاب ته چې کوم دی تورات ته تاسو تحریف شوده وئ دې باندې موږ سره بحث او مباحثه وکړه حجاج ورته وایي زه به ستاسو سره بحث کول غواړم مناظره به کول غواړم خو مناظره چې کوم دی زما به هغه عملي مناظره وي هغه به لفظي مناظره نه وي ورته وایي څنګه عملي ده ورته وایي تاسو د خپل تورات نسخې ولیکئ هغې کې تحریف وکئ آیتونه ګډوډ کئ سورتونه ګډوډ کئ بابونه ګډوډ کئ زه به قرآن کې یو سورت ګډوډ کوم نه زه به یو آیت نه ګډوډ کوم زه به رکوع نه ګډوډ کوم بلکې زه به یوه نقطه د یو ځای نه بل ځای ته بدلوم زه به د با نه تا جوړوم یا د تا نه به تا جوړوم صرف او صرف یو ځای کې تاسو خپل کتابونه تقسیم کئ د هغې څه رد عمل راځي زه به قرآن تقسیم کم د هغې کم رد عمل راځي یهود ورسره پرې باندې تیار شول خپل کتابونه یې ولیکل هغې کې نسخې غلطې کړې یو کال تیر شو خلاف چا هم څه رد عمل رانغی حجاج ورته وایي اوس زما قرآن ته ګورئ زه یو ځای نه صرف نقطه لر کوم حجاج ابن یوسف وایي زه په دې انتظار باندې قرآن لټوم چې کوم ځای ترمیم وکم ما ته هلته شپاړسمه سپاره کې پنځلسمې سپارې آخر شپاړسمې سپارې ابتدا کې د حضرت خضر علیه السلام د موسی علیه السلام واقعې ته ورسېدم حضرت موسی علیه السلام خضر علیه السلام یوې علاقې ته ورالل د علاقې نوم د انطاکیه هغې انطاکیې د خلکو نه خوراک طلب کو قرآن کې الله فرمایل فابو ان یضیفوهما دیو انکار وکړه دیو میلمستوب وکړو حجاج ویل فابو نه به باورانه کم لپاسه به دوه ټکې ولیکم مطلب به دا شي اول مطلب دا و میلمه دوستۍ نه انکار وکړو فاتو مطلب دا دی خوراک یې ورله راوړ میلمه دوستي ورله وکړه ما صرف دا دوه نقطې چې ربانه مې تا جوړه کړه ما یو څو نسخې تقسیم کړې سهار وختي ګورم یو قاري صاحب زما کوڅې له راغی حجاج وایي ما ته چا سترګو کې سترګې چرته هم نه دي راچولي حجاج هغه انسان دی 1,20,000 کسان هغه قتل کړي دي دې کې لوی لوی صحابه چې کوم دی لوی لوی تابعین شهیدان کړي دي حجاج به بل شی دومره خوند نه راکوي څنګه چې یو انسان وینه تویول ماله خوند راکوي خلک د یرې نه هغه له مخامخ په لار نشي ورتلی اوس د قرآن د حفاظت وخت راغی یو قاري د مقتدیانو سره راغی د حجاج دروازه ټکوي حجاج وایي سترګې سترګو کې راواچولې ما ته وایي د قرآن نسخې دي لیکلې دا راته وایي چې خطا در نه شوې که قرآن د قصدن آمدن غلط کړی دی ما قاري صاحب لږه حوصله کوه مبارک دې شه ما د یهودو نه مناظره وګټله ما ته ویل ستاسو کتاب هم غیر محفوظ که زمونږ کتاب غیر محفوظ وي ما عملي مناظره ورسره کوله قاري صاحب تا وګټله ځکه ما ترې د هغې غلطۍ نشاندهي وکړه دا ما قصدن آمدن کړو خو ما قرآن کې تحریف نه کو ما د یهودو ساکت کولو او خاموش کولو لپاره کړو پته ولګېده قرآن هغه محفوظ کتاب دی الله د بچو په سینو کې دننه محفوظ کړی دی نن شکر د الله ادا کوي چې ستاسو را مدرسه موجوده ستاسو علما موجود ستاسو را بچي د یو سینې الله د قرآن دپاره مسکن او ظروف ګرځول ټولو الحمدلله دویمه خبره موږ ته اندازه ولګېده قرآن محفوظ کتاب دی تنګ شوي خو نه وي ستړي خو نه وي لږه خبره جاري وساتم دویمه خبره موږ ته اندازه ولګېده قرآن محفوظ کتاب دی یو سړي بل سړي ته ووایي تا ترې فلاني ځای کې خطره ده ستا دشمنان ګرځي پرې ځای باندې جنګ دی د دې ځای نه راوځه زما ځای ته راشه زما ځای محفوظ دی د دې مطلب دا دی چې زما ځای محفوظ دی طالب هم حفاظت درکوي موږ ته پته ولګېده قرآن محفوظ کتاب دی قرآن بل هم حفاظت ورکوي مسلمان که ځان د امراضو نه محفوظ کول غواړي مسلمان ځان که د غمونو او دردونو نه محفوظ کول غواړي که خپل ځن کلن دا د مصایبو نه محفوظ کول غواړي که خپل قبر د عذاب نه محفوظ کول غواړي خپل آخرت د عذاب نه محفوظ کول غواړي نن دنیا کې هغه محفوظ کتاب موجود دی چې د هغې عبارت هم محفوظ د هغې معنی هم محفوظ دی هغه کتاب د هغې شکل هم چې کوم دی نو محفوظ دی او دنیا کې بلا واقعات داسې راغلي دي دنیا کې بلا واقعات چې الله د قرآن دا جسم په هر ځای کې محفوظ ساتلی دی او دنیا کې راسې بلا واقعات هم راغلي چا چې قرآن له سینه کې ځای ورکړی الله هغه جسم هم محفوظ ساتلی دی پاکستان کې یو کس ته دا ړندو
سکولونه ایجاد کړي دي د هغې بانی دی دی وایي زه لاړم امریکې ته او هغه دور کې پاکستاني امریکو کې نه و هغه پاکستاني امریکو کې نه و زه لاړم مال ته تعلیم حاصلول غوښتل زه لاړم یو یونیورسټۍ کې سبق حاصلومه ما خپلو استادانو له دعوت ورکو ځکه انګریزانو به هغه دور کې پاکستانی خوراک ډېر زیات خوښو ما به هفته 10 ورځو کې استادانو له دعوت ورکو زمونږ هغه کالج او یونیورسټۍ کې یوه لایبرري وه او هغه لایبرري باندې یو محافظ څوکیدار ما ته وی چې معلوم چېرته دعوت را ما استادانو سره یو ځای راوستو هغه څوکیدار زما استادان لاړل او څوکیدار ناستو ګپ شپ موږ لګو ما یې په دې لایبرري باندې څومره وښه شو ستا په دې باندې نګراني را او ته پې نوکرې ما ته وی زړه لایبرري د هغې دور نه زه په دې باندې نوکر یم ما یې زړه لایبرري کوم ځای وه یونیورسټۍ په هغې سر باندې وه ته خو مسلمان یې ستاسو لپاره خو لوی دلیل په هغې زړه لایبرري کې پروت دی تا ته پته نشته ما یې ما ته خو پته نشته وی راشه یو خبرې نه دی خبروم او بیا زم په تا باندې هغه ستاسو کلام لیدل غواړم هلته زړه لایبرري وه د دنیا مختلف نوادر کتابونه هغې کې موجود و دنیا ګوټ کې کم اعلی کتاب زمونږ لایبرري کې موجود و ما ته پته نه لګي دې باندې اور څنګه ولګېد خو چې کله لمبې شوې ما ودنګل طلبا چاپېره دي څوک هم کتابونه نشي بچ کولی زمونږ سره یو چالاک طالب علم و هغه وی دې کې خو ډېر زیات اعلی کتابونه دي زه اور پرې لمبو کې منډه وهم په هغې سر باندې ردې نه وځم زه پرې لوګو کې ورځان وردن لکوم په هغې سره باندې وځم که ماله چېرته دې لوګو کې یو کتاب په لاس باندې راغی ما د لایبرري یو کتاب هم بچ کو دا یو ډېر زیات لوی غنیمت دی خلکو ورته وی مور ځه اور به دې کپړو ته ولګي وبرسېږي هغه طالب علم ور ودنګل د هغې یونیورسټۍ طالب علم د هغې لمبو نه یو کتاب په لاس کې راواغستو هغې سر ته چې کله ووتو سترګې لوګي خرابې کړي دي دی خو په خپل ځای باندې کېناستو کتاب یې داسې د اور نه بهر راویشتو موږ چې کله کتاب راپورته کو چې دا کم یو کتاب دی د اور په لمبو کې پې د دې غیر مسلمه طالب علم لاس ور لګېدلی دی موږ وکتو د مسلمانانو د قرآن یوه نسخه موږ سره لایبرري کې پرته وه ما د المارۍ د ټولو لاندې نه یې ښودې وه ځکه زمونږ کسانو نه کته زه اریان دې خبرې ته یم چې دې لوګو کې دغه لاندې طاق ته د لاس څنګ ورغلی د هغې محفوظ ځای نه دا قرآن څنګ په لاس باندې راغلی د هغې نه اخوا موږ دا وکتل او موږ ومنل چې واقعي د دې کلام حفاظت الله چې کوم دی نو فرمایلی نن راشه تا ته هغه قرآن ښیم دغه طالب علم وایي زه لاړم ما یو شیشه کې بل هغه قرآن ملاقات وکړو په هغه شیشه باندې هغه انګریزانو لیکلو انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون الله فرمایي قرآن موږ نازل کړی او د حفاظت ذمهواري موږ اخیستې ده سبحان الله موږ ته اندازه ولګېده چې یو قرآن الله په اور باندې دنیا کې نسیزي وسته وایه چې تا سینه کې قرآن لسی ورکا تا د قرآن تعلیمات په خپل جسم باندې راښکولل ولې قبر کې به دې الله وسیږي ولې تا به آخرت کې الله وسیږي چرته هم دې نسیږي ګورې الله د قرآن حفاظت دنیا کې هم چې کوم دی نو کوي د 65 تاریخ تاسو ګورئ تاریخ کې به 2 خبرې تاسو ته په نظر باندې راشي هلته کې یو ټینک دی د مسلمان هغه مسلمان ټینک کې مخکې سوچ بورډ باندې ځان ته د قرآن نسخې یې 2 نسخې دي کله چې دی وایي ما ټینک ور مخکې که کله چې په دې ټینک باندې هغه انډیا فوجیانو حمله وکړه او دا یې وویشته د هغه ټینک پرسې هم والوتې د هغې اډوکي د هغه ډریور هغې کې څوک دننه عمله وه مکمل والوتل یو ځای کې سوچ بورډ باندې صرف یوه ټوکړه پاتې ده هغه ټوکړه باندې له پاسه د قرآن کریم هغه 2 نسخې الله محفوظ ساتلی دي دنیا ومنله الله یې د حفاظت ذمهواري اخیستې ده کم قرآن چې په سوچ بورډ په ټوکړه باندې پروت دی هغه ټوکړه الله محفوظ وساتله مسلمانه که تا خپلې سینې ته قرآن ورکوز کو د قرآن تعلیمات په خپل جسم باندې چړاو کړل دا جسم هم الله محفوظ ساتي دنیا کې هم محفوظ قبر کې هم محفوظ انشاءالله آخرت کې به هم محفوظي دویمه واقعه د اسلحې پاکستان یو پوجي د اسلحې یو ټرک په مخه کړی دی خطا کې راغو طرف ته ور واوښته د هغه سیډه پې ګزارونه تاریخ د 65 ګوره رالی او ګولا په هغه ټرک باندې ولګېده
دلنه بارود پټاو شول مکمل ټرک چې کوم دی نو تباه شو هغه ځای له مسلمانان نه ورتلل یو سیک سهار وختي او 2 نسخې راسره قرآن نیولې دي لاس کې پورته کړی مسلمان فوج ته وایي لږ صبر وکړئ تاسو له مې بشارت او زیری راوړی ستاسو هغه بارودي ټرک پټاو شو کنده یې کړی را علاقې چې کوم دی نو خرابې کړي دي خو ما دا دواړه قرآنونه داسې بالکل محفوظ په هغه ځای کې وموندل زه تاسو له بشارت درکوم ستاسو قرآن کریم حق دی دا یو مې وکتو دې تر اردو ترجمه شوې ده دا بل په غیر ترجمې دی بغیر ترجمې تاسو له درکوم ترجمې والا ځان له اخلم زه وګورم چې دا محفوظ کلام دې کې رب کائنات څه فرمایي نن هغه نسخه چې د هغې بارودي ټرک نه په حفاظت کې پاتې شوه نن باچاهي مسجد کې هغه نسخه اوس هم موجوده ده پته ولګېده مسلمانه کم ځای باندې قرآن پروت دی هغه ځای الله محفوظ کوي کمه سینه کې قرآني کم کور کې قرآني کم کلي کې قرآني کمه خطه او ملک کې قرآني هغه الله په خپل حفظ و امان کې ساتي نو راځئ چې پرې محفوظ کلام باندې د خپل ځان چې کوم دی نه حفاظت وکړو دا بچي قرآن ته کښېنو چې دا بچي د هر قسمه آفاتو بلیاتو مصیبو نه الله په خپل حفظ و امان کې وساتي راځئ چې خپل ځان په قرآن باندې منور کړو خپل کور په قرآن باندې منور کړو د قرآن چې کوم دی احکامات په خپل غم او ښادۍ کې راولو انشاءالله غمونه او ښادۍ دا به هم مشکلات په پکې مونږ ته نه راځئ چې کوشش وکړو د علماو سره څنګ په څنګ باندې ودرېږو چې دا خپل ملک هم د قرآن په احکاماتو سره منور کړو انشاءالله دا ملک جنت ته نور جنت پته هم جوړ شي راځئ چې دا خپل قبر د قرآن په انواراتو سره منور کړو راځئ چې آخرت ځان له د قرآن په نور سره منور کړو د دې وجې نه را خپل بچي راولئ دې مدرسو کې کښېنوئ انشاءالله دنیا به هم محفوظ وي انشاءالله قبر به هم محفوظ وي انشاءالله آخرت به هم محفوظ وي نن مسلمان په چغو باندې دی نن ته ملا صاحب پسې دا نه ځې چې ملا صاحب په قرآن باندې مې پوه کړه ته قضیې صرف مصایب دي ما ته وظیفه وښیه ما له تعویض راکړه هغه تعویض او وظیفې پسې ونې قرآن ته زده کړه خپل شپږ پټه بدن کې عملي کړه خپل غم ښادۍ کې عملي کړه کور او کلي کې عملي کړه خپل ملک کې عملي کړه انشاءالله بیا ته وګوره چې ستا ملک هم محفوظ ستا جسم هم محفوظ ستا علاقه هم محفوظ ستا قبر هم محفوظ ستا آخرت هم انشاءالله محفوظ